قرآن باندې الله پاک ته دعوت ورکړي تاسو په قرآن باندې ایمان راوړئ. دا قرآن چې کوم دی دا ستاسو د کتابونو د تورات د زبور د انجیل هغې کې چې کوم احکامات دي د هغې تصدیق کوونکی دی. دا تصدیق کې چې دی کوم احکامات دي دا ټیک دي چې هغه د الله د وحدانیت حکم دی، هغه د نبوت حکم دی، هغه په نبی علیه السلام په تورات زبور انجیل د ټولو کې دا حکم و چې تاسو په نبی علیه السلام ایمان راوړئ او دا به د آخر زمانې پیغمبري او د شکل مبارک به داسې وي، د پوزه مبارکه به داسې وي، د خوله مبارکه به داسې وي، د وجود مبارک به نه جیت وي نه به دنګ وي. ټول اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم په تورات زبور انجیل ټولو کتابونو کې چې کوم دی ذکر کړو. ابوبکر صدیق یو خپل واقعه بیانې خبره به اوږدي خو دا واقعه دې سره ډېره مناسب ده. هغه وایي زه چې کوم دی په تجارت باندې تلم د قافلې نه وروسته پاتې شوم. چې وروسته پاتې شوم باران راغی سیلی راغله نو وي چا راته یو کور وښود چې دا پورې دی یو یهودي عالم کور دی دې ته ورشه او دې د مکې مکرمې د خلکو ډېر قدر او عزت کوي. نو دې وي زه لاړم چې دروازه مې وټکوله هغه کس راووتو ما ته چې در کوم ځای نه راغلي وي ما ورته چې زه د مکې مکرمې نه راغلی یم. زه دننه بوتلم او ما ډېر ښکلی پروګرام کړی ډېره ښکلې مېلمستیا راله وکړه ډوډۍ را باندې وخوروله. وي ما ته وي چې اوده کېږي ما ورته چې او وي چې راځه د اوده کېدو نه مخکې درته یو څیز ښیم. وي زه بلې یوې کمرې ته بوتلم وي 3 کسان پکې ولاړ دي. وي ما نه یې تپوس وکړو چې دا منځ کې څوک دی؟ ما دا خو زموږ ملګری دی محمد صلی الله علیه وسلم دا غنوم دی. وي ما ته چې دا ښي طرف ته څوک دی؟ ما دا ښي طرف ته خو زه یم. وي ما ته وی چې دا ګس طرف ته څوک دی؟ ما دا زموږ بل یو ملګری دی حضرت عمر رضی الله عنه دا هغه دی. نو وي دومره فرق پکې ما نه شو کولی چې ما دا ملګري دا زه خوب وینم خو په ویښه باندې زه دا کسان وینم. داسې شکلونه یې 3 جوړ کړي چې یو د ابوبکر صدیق شکل و، یو د عمر فاروق شکل و، او یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل و. وي ما ته ووی او دومره فرق پکې ما نه شو کولی چې ما وایي چې دا زه خوب وینم او که په ویښه باندې دا وینم بالکل زره برابر فرق پکې نه و. وي ما ورته چې داسې جوړ کړي څه نه دي چې دا موږ د خپلو کتابونو نه دا شکلونه اخذ کړي دي او دا بوتان موږ جوړ کړي. نو دا ټول په مخکې کتابونو کې ذکر و. نو د نبی علیه السلام نبوت او رسالت د نبی علیه السلام شان مرتبه دا ټول په مخکې کتابونو کې ذکر و. نو فرمایي الله پاک و آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې موږ نازل کړی دی مصدقا چې دا قرآن تصدیق کوونکی دی لما د هغې کتابونو معکم چې تاسو سره دي. تاسو سره چې کوم تورات زبور انجیل دی نو دا قرآن د هغې تصدیق کوونکی دی. دا کوم احکامات دي دا ټیک دي چې د نبی علیه السلام کوم شان ذکر دی، توحید دی، رسالت دی، نبوت دی، دا ټول ټیک خبرې دي.